السلام علیکم. دا ویډیو زه د یو کس په فرمایش باندې جوړوم. هغه ماته په فیسبوک باندې یو میسج کړی و. د هغې سړي نوم نصر الله دی او په سعودي عرب کې دی او یو کیس یې راته مخې ته کو چې یاره جي دې دپاره اواز چوت کې. نو هغه وی چې د ارشاد الله روغاني د دې دیر خال علاقې یو هلک دی، په سعودي عرب کې دی او د 6 میاشتو سزا پې شوې وه، په جیل کې دی او سزا پې ولې شوې وه. تاسو خیالي هغه سعودي عرب کې خو قانون ډیر سخت دی او د منشیات هم ډیر سخت دی. د دې هلک چرته د معدې مسله وه. نو د معدې مسله کې چې کم خلک پوهه دی ډاکټران، هغوی د اسیډیټي دپاره، د تیزابیت دپاره یو د معدې ګولۍ ورکي او دا تیزابیت کې یو وجه دا هم ده چې ته کله پریشان یې نو ستا د ذهن چې ته پریشاني کې نو د هغې سره هم د معدې کې تیزابیت سیوا شي. نو بیا ورله ډایرکټ ډاکټر یو ګولۍ د معدې ورکوي او یو ورله د دماغو د آرام ورکوي او د هغې ګولۍ نوم دی لیبریکس. دی چې کله تللی دی ده به لیبریکس ګولۍ خوړی، ځان سره یې د ډاکټر چیټ وړی دی. دی چې کله سعودي عرب ته تللی یو ورځ چېرته دوی په دیره چاپه شوې ده، ده سره یې لیبریکس ګولۍ نیولي دي. ده ورته بیا ووایي پولیس ته چې یاره ما سره دا پرسکرپشن دی، خو وایي کیس چې عدالت ته لاړو قاضي صاحب لا، نو قاضي صاحب وایي چې ته د دې تصدیق راوړه. دوی بیا د پاکستان نه د هغې ډاکټر نه تصدیق او بیا چې کم د سفارتخانې نه وزارت خارجې نه کم تصدیقونی ای وله ټول یوړه. خو بیا هغه قاضي صاحب ووایي چې اوس دلی بیا د هغې نه باوجود چرته د ایرپورټ د ټیکس نه ورکولو په وجه باندې 6 میاشتې سزا وکړه او اوس هغه سزا ختمه شوې ده، خو د هغه دپاره څوک د اواز چوتولو نشته. نو دا ویډیو زه د نصر الله په فرمایش کومه. دا ویډیو تاسو ډیره شیر کې کو په سعودي عرب کې د سفارتخانې چا ذموارو ته میلاو شي یا نور داسې تکړه کسان په سعودي عرب کې چې هغوی د دې ارشاد الله روغاني خبر والي او سزا یې ختمه شوې ده، دی د جیل نه راوباسي یا په خپل روزګار کې یې وطن ته راولیږي. نو د دې دپاره لږ اواز چوت کې او دا ویډیو ډیره شیر کې. زه به په کمنټ کې د نصر الله د سعودي عرب د واتس اپ نمبر ولیکمه، تاسو ورسره په خپله هم رابطه کولی شئ. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.